باب ما جاء فی مباشرت الحائض، باب دے پا بیان دا مباشرت دا حیضے کی. یو درو بحثو تا خیال نہ رہے. اول معنی دا مباشرت صدا، دویم صورتنا اتفاقی و صورتنا اختلافی پکی سدی، دریم پا اختلافی صورتونو کی سو مسلک دی او دلائلی سدی او ترجیح دا مذہب منصور صدا. نو درو خبرو تا خیال نہ رہے. دا حدیث معنی واضح ہے. مباشرت ویستا دا مباشرت دو معنی دی. یو معنی دا جماع وط کول، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. دویم معنی بشره دا بشره سره لگیدل، جسم دا جسم سره لگیدل. بشره ظاهر دا جلد ہوئی، نشیگان او منکرین حدیث او عیسائیان دا اسلام دا اعتراض دا پارا دا مباشرت یو معنی لی چی جماع کولی. نو حدیث پہ اعتراض کے پیش کئی کہ حضور مبارک مباشرت پہ حیض کے کڑے دے. نو منکرین حدیث دا انکار دا حدیث تا پارویو گمرا، او عیسائیان و دشمنان دا اسلام دا پارویو گمرا، او شیعگانم دا غشان دی. نا مباشرت ٹک تا جماعتا ہوئی، خودل تا مباشرت مانا اتصال دا جل سر بشر ظاہر دا بدن تا ہوئی. نو دلتا دا مباشرت دا دیم مانا مراد دا. مباشرت نمراد جماع ندا، مباشرت نمانا جسم دا جسم سر لگے دل. قرنے سدا، قرنے دا کان یامرنی ان ابتذر ثم یباشرنی، ما تا بے حکم کچھ لنگوا بے بے را سر مباشرت کاؤ. نکہ مانا دا جماع نو بے دا ان ابتذر مانا سدا لنگوا یعنی عورت غلیظہ ٹول پٹکا. ندلتا مباشرت مانا بشرہ دا بشرے سر لگے دل. قدا مانا شناغ مانا دلتا ندم را. بید مباشرت دری صورتو ندی، دو کے اتفاق تے یو کے خلاف تے. اول مباشرت پا مانا دا وطی و دا جماع سارا، دا پہ اتفاق دا امت ناروانا. دا حیدی سارا، حیدی و دا نفاس یو حکم دے. دے مباشرت ما فوق الازار دے، دا نمو دا پندے نا چی دے کپڑا تووی دا شزے. ما فوق الازار مباشرت پہ اتفاق دا امت سر رواز دے. دریم مباشرت اگر ما تحت الازار دے علاوہ دا جمانا، دا پتن نا فیدا غشتلی یا پتن کے خپل نزال کو لیا خپل علوار، دا ما تحت الازار کے اختلاف تے دا علماء. نو جماع حرام را پہ اتفاق، ما فوق الازار لاستا ور سر روا دا پہ اتفاق، ما تحت الازار علاوہ دا فرجنا دغی کی خلاف تے دا فقہاو. سوئی دری امامان پا دی طرف تے، حضرت امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی چھ ما تحت الازار نا فیدا غشتل بندی پا طریقہ دا شہوت.
امام احمد صاحب وای او زمون په امامانو کې محمد ابن حسن شیبانی چې خالص جما بنده ما تحت الازار نه فایده غشتي شي په طریقه د شهوت، یعنی انزال پکې کول شي، ادخال پکې کول شي، فایده ته غشتي شي. جما خو بنده نو ما سوا د فرج نه ټول اندامونو نه فایده غشتي شي. د امام احمد سے پنځ او د محمد ابن حسن شیبانی او دا درې واړه امامان مینا منشد اختلاف دو سیزونه دي، یو معنا د آیات، یو اختلاف د احادیث. قرآن شریف کې دا راغلي دي يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. دي کې اختلاف څه دی؟ دا محیط صيغه د مصدر ده او که صيغه د ظرف ده، ظرف مکان. نو درې واړه امامان وایي دا صيغه د مصدر میمی ده. ان يسألونك عن المحيط قل هو أذى، تانا تپوس کی دا حیل نو تور تویا دا گندگی دا. فاعتزلوا النساء فی المحیض، جدو سے گئے دا خزونا پا حیث کے. ولا تقربوهن حتی یطهرن، آمنز دیکھے گئے ورطا چسو پورے پاکی شوینی. او حضرت امام احمد صاحب او محمد صاحب وای دا صيغه د ظرف مکان ده. نو يسألونك عن المحيط، دوی تپوس کی تانا د زید حیض. نو حیض کم دی کې راځي؟ قل هو اذى تو یا د غزید پدیته زید. فاعتزلوا النساء في المحيط، جدا اوسېږي د خزونه د حیض پځای کې. نو احمد صاحب او محمد صاحب دا صيغه د ظرف مکان وای او دا درې واړه فقها دا صيغه د مصدر میمی وای. منګه دو قرینه وایو چې دلته مصدر ده. اول هو اذا، ضمیر د هو راځي ده، دا حیث چې دی پلیتی ده. او چې صيغه د ظرف مکان کې نه هو اذا نه جوړیږي، دا غزه پلیتی ده. بے خبردار سے ہوا زو ازا، دا دا پلیتے زیر. نو تقدیر دا مضاف تا پکی ضرورت تے. نو قل ہوا ازا تورتو یا دا حیث پلیتی دا، اطلاق صحیح دے، حمل معاتاتی دے. او چه ہوا ازا دا فرق ازا دے پلیتی دا. نو دا فرق خو پلیتی نا، حمل دا وصف فذات محض خونه راځي. زید عدل، زید ذو عدل حمل اشتقاقی. نو دا حمل معاتاتی قرینه ده ده چې دلته محیض په معنا د حیض ده. دویم دا چې ولا تقربوهن حتی یطهرن، که محیض زیم شي نو دا رستو دا حکم د تاکید د دې د پاره دی چې قرب د هغې ته مه کېږئ. هغه داعیه قریبه او بعیده دواړه شریعت منع کوي. لکه خدای وایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. نو زنا دواعیم پکې راغلل. ګورئ ورته مه، لاس ورسره مه ملاوئ، خاندئ ورسره مه. کنې خدای خو زنا یاده کړې ده. خدای وی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، زنا ته مه نږدې کېږئ. مه نږدې کېدل مطلب دا دی چې هغه اسبابو نه هم ځان بچ ساته چې مفضي کېږي زنا ته، لکه خنده او وشت او ټوکې او اختلاط د تعلیم او د نوکرۍ. نو دغه شان خدای وی ولا تقربوهن، مه نږدې کېږئ دې ته، یعنې هغه دواعي چې دی هغې ته مه نږدې کېږئ. نو آیات دلالت پدې کوي چې هغه داعیه د جما وي هغې ته مه نږدې کوي. نو چې ته پتون ته نږدې شوې پاتې څه شو؟ او که کله که چا دیکه درکړه ورننوتې به یې پکې.
بیم اختلاف د آثار او د احادیثو ده. احادیث څومره چې راغلي دي دلالت په دې کې چې ما فوق الازار به مباشرت کوي. عائشہ بی بی دا وایي چې حضور به ما سره مباشرت کوي نو ما ته امر به وکړو ان اتذرا. ابو داود کې به مسلم کې بل راشي یو سړی تپوس کې ما يحل لي من امراتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار. زه د خدای سره څومره نزدېکت کولی شم چې حیض وي ما فوق الازار کوه. نو جميع ما يحل له هغه منحصر کما فوق الازار. او عائشہ بی بی وی ما فوق الازار مع مخلق لنا پکار ذکا ایکم یملک اربه کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یملک اربه. تاسو پزان قابو نه لره. نو عام حدیث دلالت پدې کې ما فوق الازار. یو حدیث ته په مسلم شریف کې پدریو لفظ راغلی چې حضور مبارک وی اسنعوا كل شيء الا النکاح. کوي هر څور سره بغیر د نکاح نه. نو نکاح په لغت کې وته ته وای نو وته منع کړه احمد صاحب وای. او خلا اسنعوا كل شيء الا الجماع. او کله وی اسنعوا كل شيء الا الفرج. نو دا دواړه امامان وی احمد صاحب او محمد صاحب چې په حدیث صحیح کې خو نکاح او فرج او جماع بند شوی ده. نو ما تحت الازار تلاس رسول الله واشو. دیم ابو داود کې براشي عائشہ حدیث ته چې سید الکائنات یو ځل غسل کو په یخوبو او مدینه کې په یخنه کې یخنی وی. نو وی راقیده د یخنه نه. نو ما ته وی ما ترانځدې شه چې زه ګرم شم. نو ما ورته وی زه حیزم. وی خیر ده پتونم سرګن کا. نو پتون می سرګن کا هغه په سر کې خو د ما په لاسونو پتون کې خو د نو بدنې ګرم شو. نو چې ما تحت الازار ته استغفار راغله نو معلومه ده چې روانه حواله خبر جواب د عام فقهاو د طرفه چې سنو کل شيء الا النکاح. ده په جواب د عباد ابن اسید او د عباد ابن بشر او د اسید ابن حذیر په جواب کې ویلو چې حضور مبارک حیزو سره منع وکړه نجمه او اجازت د مباشرت وکړه. نو یهود اعتراضات شروع کړو دا سړی زمونږ نه په دین کې په هر څه کې مخالفت کوي. قصه دا و چې د حیض په باره کې خلقو کې افراط تفریط و زیاتې و کمې و. یهودو د حیضې ښځې سره نه به خبرې کولې نه به یې د هغې د لاس ډوډۍ خوړه نه به یې کور ته پرېښوده. او که جمدې مثالې غواړئ نو د چترال تلاش یې کافرستان علاقې ته زه 2 ځله تللی نو هلته قوم د کافرستان ناغي حیض خانې جوړې کړي د سړکونو خواته په هغې لیکلي حیض خانه. نو د کلي ښځې حیضې چې څومره کور کې به نوسي هغې کې اوسي کور ته به نه ځي. او ډوډۍ والا د خاوند د کوره لور یا بل څوک چې راوړي که نه نا ورته په ځمکه تالي کېږي نا ښځه تالي اوچت کې لاړ شي چې ډوډۍ وخوري بیا کېږي او ماشومان یې ورسره لوبي. نو حیضو سره بلکل اجتناب کوي. دغه شان یهودان بلکل سخت اجتناب کوي. نو سید ابن حذیر او عباد ابن بشر چې د یهودو دا پروپیګنډا واورېده وی قربان هر څه ورسره نه کوو چې د هغې عزت ښه راشي. نو حضور په قهر شو. زمونږ د اسلام بنا خو د چا په ضد نه ده. خپل اصول او قواعد دي که چا ورسره مخالفت که موافقت. اوس د شیعګانو د مذهب بنیاد په مخالفت. یو شیعه مولا نه چا تپوس وکړو چې په سجده کې سترګې غړوم که پټوم وی لاړ شه سني مسلمان ته وګوره که سترګې پټوي نو تاسو غړوئ
او که غړی نو تاسو پټوي دا خبره ده. نو حضور مبارک وی زمونږ د چا سره د اسلام بنیاد پسد او په محبت نه وي، زمونږ خپل قواعد دي، عقاید دي، اعمال دي. که چا مسلک ور سره موافقي کې مخالفي ورته وی نه علاوه د نکاح نه سکول شي. او نکاح کې هغه دوايي د نکاح داخل دي. نو نکاح نه مراد هغه محل یوازې نه دی، محل سره د قرب و جوار نه. دویم دا چې په لاندې ځای کې اختلاف راغی، څه حدیث نه منع معلومیږي، څه نه جواز معلومیږي. مثلا نو د محرم او د مبیح منځ کې چې تعارض راشي ترجیح محرم لره. دریم دا چې قواعد د شریعت وای اجتنبوا المشتبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. حضور مبارک سوئی حول الحمى رعی مکہ. نو قواعد عامه د شریعت او محرمات د شریعت دلالت پدې کوي چې ما تحت الازار فائدہ بنا لے چل تو رسید ګره به خلاص سره خرابي. دیم که د حضور دا واقعا راغلی ګوره د حضور مباشرت یو د شهوت د پاره ناغه ټول ما فوق الازار شوی دی. اول تک که ما تحت الازار شوی دی لیستدفئ به چې په ما ګرمي حاصله کی ځکه په سره کې خو یخنی شو. ناغه فایده غشتل د شهوت په طریقه منع دی او بغیر د شهوت استدفاع په کول نه دی. نو دا غي دلائل کمزور دی. د دې وجه عام فقها هغه په دې طرف دی. نو ما فوق الازار وکړي، بلکې د نوجوانانو لپاره ما فوق الازار نه دی پکار، ځکه چې به تقاضا به راوچته شي لکه د تبلیغیانو، نو بیا به په واقع شي. په حیث کې مارتوي يهوديان چې کافرستان کې اوسم مثال شته، هغې ډېره زیاتې کوي، ښځو نه کرکه کوي، او عیسایان هر څه ورسره کوي. نه افراط تفرید کې مبتلا دي. زموږ شریعت په مابین کې دی. ورته وایي نه دې نه طبعي مرضونه پیدا کېږي. ښځه طبعا اجتناب کوي د حیض په وخت کې د خاوند د نزدېکت نه، لکه کړو کچرګه چې د چرګ نه تښتي. دا د هغې د حیض زمانه. دویم دا چې چا ورسره جما کړې ده په حیض کې، نو په ښځه درد لګي او خاوند باندې خارخ لګي، ځکه څښا وینئ نو ټول سامان یې خراب شي، نو بیا خارخ پې لګي. نو طبا و صحتا حیض ډېر خطرناک دی د جما لپاره. ښځې باندې درد راځي او که علوق وشو په دغه وخت کې نو هغه ناقص یې اولاد اکثر حمل یې وشي. نو باب ما جاء فی مباشرت الحائض، د حیضې سره مباشرت کول یعنی سملاستل ورسره. حدثنا مدام قال سلام الرحمن المهدينا سفيان منصور ابراهيم عن اسود عائشة قالت كان رسول الله اذا حجت چې زه به په حیض کې شم نو یامرني ما ته حکم وکاو ان اتذر چې زه لنګ استعمال کم. ثم يباشرني بیا برا سره ملاست بسترې خو لګې وې کنه، او حسن معاشرت دا تقاضا کوي چې ښځه او خاوند یو ځای ملاستي. وفي الباب ام سلمة میمونه ده. ګوره شریعت د ښځو سره هر څه روا کړه، خوراک کوه، څښاک کوه، خبرې کوه، هر څه کوه، صرف دغه کار مه کوه ځکه دې کې ستا هم نقصان دی و د هغې. نو یهودو ډېر لحاظ وکړه که اسلام کې ډېر لحاظ. دا بې حیایي چې خوراک دا به ووینئ حیض خانې په چترال کې، چترال ته لاړ شئ عجیبه ځای ام العجائب بمبري طلاق ورته وایي دره ده، دغه قومونه پکې اوسېږي. تبلیغ د برکته خدای ډېر مسلمانان کړي دي، خو عیسایان پکې عیسایت خوره ځکه غریب علاقه ده. نو هلکان یې
په پیسې ورکې سکولونه هوټلې پکې دا کړي دي او هلکان بوځي پنډۍ ته د عیسایانو کالج کې داخله او بټو د خدای اسپلو سافلین ته ورسې په تبلیغ یې پابندي لګولې وه وی پرې چې دا خلک کافري چې زمونږ د سیر او سیاحت ځای وي هلته لاسې خلک دا زلمي هوټلې وي نو هلته هغې ته څه دروش وایي که څه شی وایي هغې ورته خپلې ګډاکې جنکې وي او دلته یې کنجه کې اچولې او پیسې والا دوی ورکوي ما سره دوه شاګردانو تلي ولته کې باب ما جاء وقال ابو اسحاق نديوي وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين وبيقول الشافعي واحمد واسحاق چې مباشرت ما فوق الازار جائز ده احمد چبلان دم راکړ او باب ما جاء في مواکله الجنوب والحائض مواکله معنا ډوډۍ خوراک د جنوب سره او د حیضې سره او د هغې جوټه څنګه ده د جنوب دا ذکر طبعا نغلی کنې جنوب په حدیث کې نه راغلی خو د قیاسا جنوب په حیض باندې قیاس کړی دی چې حیضې سره خوراک روا دی نو جنوب سره هم روا دی او جوټه د جنوب روا ده نو د حیضې هم روا ده حدثنا عباس العنبري وقال محمد بن علاء قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاويه بن مسعود عن علاء بن حرس انا حرام دیکھ اتفاق ته د امت انا حرام بن معاويه عن ام عبد الله بن سعد قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم مؤاكله الحائض د حیضو سره خوراک کا څنګه دا تاسو باعث دا چې مدینه کې يهودو او يهودو ته بدوی مليان وي او هغه کې د حیضین ډېر سخت اجتناب نو شریعت چې ورغی نو مسلمانانو ته پوښتنه کړې دي وی سیب حیضې سره خوراک کوم قال واکلها دا واکل صيغه د امر د باب د مواکله نه واکله یواکل مواکله مواکله په یو ځای خوراک ته وایي وفي الباب ناشط وانا قال ابو سعد عبد الله بن سعد دا حديث حسن دی وهو قول عامه اهل العلم طول علماء فديدي لم يروا بمواكله الحائض باسا واختلفوا في فضل وضوءها وضوء فضل څنګه دا مخکې تیر شوی ده خو یو سوال د طالبانو که ستاسو خیالي چې د حیضې خو فضل د وضوء نه هغه مونږ نشي کولی نو دلته حیضې نه مراد نفس ښځه ده یعنی چې د شان نه حیض وي لکه حضور مبارک وی لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار نو حیضه خو مونږ نشي کولی خو د شان نه حیض وي یعنی بالغه نو دلته سنت استخدام دی په یو لفظ کې حیضه بالفعل مراد ده او د وضوء په مسله کې حیضه بالقوت مراد ده فرخص فی ذلک بعضهم عام علماء د حیضې جوټه یعنی د بالغه ښځې د اوبو بقیه روا ده وکره بعضهم فضل او طهورها دا مسله مخکې مونږ ویلې وه چې د ښځې طهارت کې خلاف دی بقیه اوبو ابا ما جاء في الحائض تتناول شيء من المسجد حیضه د جماعت نه څه شی راغشتی شي که نه یعنی منشه د سوال او د جواب باب کې قودو دا ده چې حیضه خو چې حیضه شوه نو خو ټوله پلیته ده نو لاس داخلولی شي جماعت ته او که نه جنوب چې جنوب شي نو ټول پلیت دی نو لاس داخلولی شي که نه یعنی دا تاسو که منطق ویلی او حکمت نو حلول دوه قسمه دی یو ته حلول سریانی وي بل ته حلول طریانی وي حلول سریانی دی ته وي چې یو شی په کل محل کې ټول اجزاو کې داخلي لکه نندواله په پاڼو داونو کې یا اور په سروټ او یو حلول طریانی دی چې مجموعه حاصله جز تنی حاصل لکه طهارت دا پاک شو نو پاک یو جز تنه وي او طهارت یو صفت چې په یو ځل لازم بدن ته یا نجاست نو حلول سریانی دی بظاهره چې ټول بدن یې پلیت دی نو لاس به هم پلیت دی ادخال جماعت ته څنګه دی نو دی ادخال د لاس جماعت ته راوړ دا آیات د شریعت احکام په دخول او په خروج کې په مسجد کې په قسم کې په طلاقو کې په شرطونو کې هغه ټول خپل لره د لاسونو لره نه دی نو که لاس د جماعت ته دننه که ته جنبې لوټه دی راغشته نو خیر دی او که ټول بدن دی بارې خو خپې دی دننه کړې نو ته داخله اوس د اعتکاف مسله ده اعتکاف کې خو به جماعت نه بهر ته نوځې او
ټول د جماعت نو وته په په جماعت کې دن نه دي نو ته داخله اعتکاف ته نه ما او کو ټول دن نه پروت په بار کې نو ته خارجه یو قسم سړي خورلې چې دا فلان کی کور تبا نه ځم نو دې کوڅه کې داسې ورنه نو وخت په بار وې نو دې داخل نه دی او کو ټول بار او په نه نوته نو دې داخل دی په حرم کې ښکار باندې او که ښکار داس دې کې ولاړو چې په بار وې او سره دن نو تويشتو نو راواره او که سره بار او په دن نه او تويشتو نو داخل حرم کې د ښکارو نو په دخول کې په خروج کې په شرطونو کې په طلاق کې یو سره خود ته وای کته پلان کې کار لاړې نو ته طلاق نو دې سر وردن نه کې ور خپې نه دی وردن نه کړي نو شرط نه دی متحقق ا که خپې وردن نه کړي نو شرط متحقق نو دارنګ دې کې نو باو ما جاء فی الحال حیزه د جماعت نشیرا وشتي شي کنه د حیزه دخول خو باندې او تناول پلاس باندې کوي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن مشى ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد قال تاشد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيد الكائنات في ناولين الخمرة ما لدى خمرك من المسجد قالت داوي قلت إني حائض ما أعطي قربان دماغ حيز قال إن حيزتك ليست في يدك حيز خفلاس كنا او دا چې ورته حضور وي نو دې کې دوه احتمال دي حضور ورته د جماعت نه وي یا دا من المسجد دا ناولین سره یعنی من المسجد د قال سره تعلق لري کده ناولین سره دواړه توجیه دلته کې دي خدا باب سره مناسبت دا چې من المسجد د ناولینی سره کې ذکر تناول الشیء من المسجد باب دا څه کړي نو یو احتمال دا دی ډومبه چې نبی کریم جماعت کې او بیبي ته د جماعت نه وی قال من المسجد اعتکاف کې ودا خمره د کور نه را کلا سره نه باسا ناغوی زمان لاس حیز دی خیر یا دا د دیم د ترجمه مطابق چې حضور کور کې دی او دې ته وی دی خمره تلاش کا مال راکا وی سیب ز حیزم وی خیر دی نو د حدیث مبارک ظاهر معنا اوله ده چې قال لي من المسجد قال صلى الله عليه وسلم داولين الخمرة من المسجد لا من المسجد قال پورې تعلق لري حضور معتکف جماعت د بیبي د کو کمره چې دا هغه د ریاض الجنت سره د ور لګېدلې لیکلي دي په باب حجرت عائشه نو حضور مبارک په جماعت کې اعتکاف کوي چې کوم ستنه باندې لیکلي دي استوانه تو سریر کلاله حج لا دغه د حضور د اعتکاف زیو او دغه د امام مالک صاحب زیو او د عمر ابن الخطاب زیو امام چې حج نون قرآن شریف په دغه د یادو ځکه دغه د سر د حضور ته مخامخ حج کې هلته نشي رسېدی سړی دومره ګڼی خو چې حج بنو ګڼه بنو نو ریاض الجنت کې بناستو استوانه تو سریر سره د حضور سر مبارک یو ګز فاصله کې به یو نیم ګز نو حضور په اعتکاف کې ونه دی ته وي من المسجد ما ته د جماعت نه وي او یا ناولینی من الخمرة من المسجد حضور کور کې ما ته وی خمره تلاش کا نو باب سره مناسبت دا دمه معنا ده او ظاهره کومه معنا ده اواله ده خمره څه ته وي نو شیعگان علیهم ما استحقهم خمره ټیکې ته وي هغه دی وګوره په حدیث کې راځي چې خمره نه خمره وای وړو کې پوزکی ته چې لاس او مخ په راځي او چې لګوګو دی هغه ته حسیر وای او کله په یو بل باندې اطلاق هم راځي نو چې پوزکی وګدي مصلی وګدای نو هغه ته حسیر وای او چې مصلی لاندې سرخ په لاسونو مخ په پروت هغه ته خمره وای یا د علماء دا وای چې خمره هغه ته وای چې یو پوستکی بل تاری لکه د پنجاب او سند ناراضي یو تاری یو پوستکی واخه او حاصل دی ته وای چې دواړه لحمه سودا بودا او تنسته کې دواړه پټای د خجوره یا د میزي نو دې ته حاصل وای او کداغي دا سودا
دا دغوی دا پوستکی او لحما ابودا هغه دا تار وینو دیتا خمره وای خدا خمره هغه ټیکې د خورونو ده ځکه چې دې کې راشي چې حضور یو ځل ناستو په خمره نو ناسته په ټیکې سکولیش او کله وای په خمره باندې مسکاو نو یو دغه رااله مګه رااله نو شغله ځان سره راخکلی و فتیله نو هغه ځای اوسوځه په قدر د درهم نو بیا حضور مبارک وی چې وده کېږي نو ډیوې مړې کوې ځکه کله دا مګه فتیله راشي دا فاسق راشي دا فتیله راکاږي آباته غوړه نو کورونه وسوځئ نو سوځېدل د خاورو په ټیکې کې راځي علي صاحب چرته استعمال کړی دا حسنینو استعمال کړی دا د کربلا خاور راوړي دې کې وي د شهیدانو وینه ده هلکه په وینه باندې سجده کېږي ټیکې هم لیدلې که نه شیګان زه په ریاض جنت کې ناست وم قرآن شریف مې یادوم نو د عراق یو موله و شیعه ځکه دا د هغې اچولو دې ته مشلح وایي دا چوغسي ده د عربو دا شان نو هلته ټیکې کې ښودل بند دي نو دې سرکوزي به چې سجدې ته ته که نه دا چوغه بیا داسې داسې کړه نو غلی به یې ټیکې ده او زه پرې پیومه بل هغې په قالین سجده نه کوي د قالین منځ کې چې سنګ مرمر ښکاري په هغې کې ما سره ما سبق وی گردان میں کم او د موز کم بے مانزه نه پس د عراق ما سره استلی مشي وکړه وی ته څوک یې څه خبرې شو ما ته وی ډېر سخت حکومت دی د هغې سعودي حکومت سره ډېر روان ما یې ولې وی ګوره د روضې مبارکې نه چاپېره سپیان ولاړ دي خلک ښکلولو ته نه پرېږدي سپیان ولاړ لاس وروړل یا ښکلول بند ما ورته وی دا پنجره دا شباک پنجرې ته شباک وي عربی کې ما دا شباک ولې ښکلی ما ته داسې وی ته دومره نه پوهېږي چې د حضور د خبر نه چاپېره ده ما وی ښه شباک خو د هغه د نزدېکت د وجې نه د ښکلېدو لایقه ده هغه دواړه یاران چې ورسره پراته وي لکه خو ورسره دننه شباک نه دننه دیوال دی دیوال نه دننه دیوال دی او درې واړه قبرونه پراته نو ما ته وي زه خو په هغې سلام اچوم ما زړه کې وي څه به سره زه ځمه چې ته ته سلام اچوې که نه خو شیعګان دروغ روا ګڼي دې ته تقیه وایي وینه زه په سلام اچوم نو بیا وي زه به د وطن نه تاله یو کتاب راولېږم ما ډېره ښه بل کال له چې حاجیان راځي نو چې خط بیا رالیږه نو آل رسول ذکر به پکې ما به دې طرفه فضایل د صحابو پکې ولیکل نوم یې محمد شیبر ملا او تصویر یې راغله بیا راولېږه او خانقین په عراق کې یو ځای دی هغې کې یونیورسټي ده نو هغې کې استاد و هغه زه خانقین جامعه کې د هغې پروفیسر یم د فلسفې نو بلکې الله د شیعګان ناصر نو جامعې ته یو د درې کسان له کتاب ورکړو خو زه نو مزه حرم کړم نو زما کمره کې چا طالب له پرېښود چې رالمه کتاب نوم دی مراجعات نو هغې کې خلاصه دا ده چې د یو شیعه او سني مناظره یې جوړه کړې ده هغه مناظره سني پړ کړی دی او هغه شیعه شوی دی او فرضي دروغ خبرې لکه دلته ډېر خلک جوړوي یو عبدالکریم مشتاق دی شیعه یعنی خو نوم یې ځان میں کیوں شیعه ہوا زه ولې شیعه شم په اردو کې چې ما ته شیعهګانو مذهب په دې دلایلو قوي ښکاره شو عبدالکریم مشتاق کتاب دی شیعه نو شیعهګان دروغ چاپ کوي په بل نوم باندې مراجعات ما دلته مدرسه کې داخل کړی نو دا د شیعهګانو دا محمد شبیري نوم د خانقي دا مې څه پورې وویله دې ټیکې پورې ټیکې څه شی دی او تندي ته ایږدي صرف پوز هغې سجده کې نه کوي تندې داسې نو حضور په خمره مونځ کړی دی په حصیر یې مونځ کړی دی په ټیکو یې مونځ نه دی کړی نو دوی یو متوازي مذهب جوړ کړی دی
الکه د کربلا په خاورو سجده کېږي نو بیا خو وینه پکې لړلې ده ستاسو په مدد ډېر بې عقله او ډېر بې دینه قوم دی ما ته د هندوانو د سیکانو د عیسایانو د یهودیانو نه زیات بې عقله او قمه ښکاري ځکه د هغوی په سلو خبرو کې به خو یو خبره څه د عقل مطابق وي د دوی په سلو کې 15 د پاسه سل د عقل نه خلاف دي او دروغ انا لله و انا الیه راجعون نو با ما جاء فی کراهه وای ما خدا لکه کتل وړیا په قال قلت ولدا چې تاسو دا په یاد لرئ غواړئ دا واقعات برازي پتا اوسه حضرت مولانا قاسم سے دیوبند محترم یو ځل بیان کاو په دهلی کې نو د حضرت ابوبکر او عمر سے په فضایلو کې وای چې دا غي اس فضیلت نه په دنیا کې نو د فرض کا نو د دین لوی عزت چې د رسول الله په خواته پراته دي شیعاګان مخې ته نه ورځي او که ورځي نو زر تیریږي درې واړه سوري مخامخ یو ځای چا حج کړي لیدل یو شیعه پاسید په مجلس کې وی څوک د چا خواته خښ شو نو څه چلو شو هغه جواب ورنکړ بل وعده بیا ناستو محراب کې او دلی هندوستان خو ګرم دی شاګردان دي چاپېره ناستي او شاګردو ته به بوځې وم نو هغه شیعه ورغی وی صاحب تا یو خبره وکړه ما درنه تپوس وکړ تاړو جواب رانکړ ما څه ووې تا ده ووې وی ته څه وې زه دا وایم چې څوک د چا خواته ښه شي نو څه وی لنډ جواب غواړې که اوږد وی لنډ ښه دی وی د دې جواب دا به بوځې دی چې دا شاګرد یې ما ته وایي هوا درځي که نه یو هوا خو راځي وی به بوځې چا ته وایي ما تعلم هوا وی خپ سید الکائنات شپږ شلو کرتونه زیات رحمتونه د شواروز کې ورېږي او هغه خواته چې د پراته دي د هغې به پکې برخه نه بیا هغه توبه وکړه مسلمان شو نو شیعاګان عجیبه دي هلکه علي صاحب خو نور او سپومې اړه ایران او نبي کریم دومره وس نشته چې ځان نه دا لر کړي او امام غایب چې راشي که نه نه به دا کار کوي چې دا دواړه به لر کړي هلکه علي صاحب نه لر کړو 15 کاله بادشاہ کې حضرت حسن نه لر داسې خورام امام غایب برازي هغه به دا کار امام غایب د دې سړي توپ دپاره راځي خلک د کافر د خبرم عزت کوي نو سوال د قیامت نږدې به دا کار کوي د امام غایب کار